حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے مہران بتاوي نو خپل مهران دی یو ځل بلا سامان پسر را چولو نو رسول الله مبارک وتعالى لکه ته کیشته انت سفینه ان انت الا سفینه هغه بل رسول الله مبارک دخل د انم ما توای بل مناله د خپل واقع په خپل بیانای ویر روانو ما د قافله سره لکتل اخواشم چلالم قافله تلوا تلم خدای قافله په کومه لاړه چې ته په پسې تاسو مې کوي داسې لارم په ځنګل ورله مړو تاسو کو نه لار مې غلطه کړه په داسې خطرناک ځنګل ورلم چې بیا لارم ختم شو او خدای دا بس کېږي دا ټول زمری او شرمخان دیو تیاره شپم را لوس خو پیاده وتیم نشم دا بس کېږي خدای دومره یاري واغشتم چې را پیدم او دې کې زمری راغزي ولیدم اور اتلو سره په ما شغله شو اوس بس کوي دلته نه تورشتا نه غششتا نه نزشتا نه دانشتا اوس مریض په پړان سین ځان خلاصه یا اوسې دی وې بس یو پټې نه غوند سبب ٹھیک دا الله نام سوال کوي لیکن دلته کې پټې نه غوند سبب استعمالي راشه کبه دې چې د بچو ناشنا سبب زمری دې زمریا ما پیجنه زه رسول الله مبارک صحابي ما ګوره چې غیر او نخوازه دقه سیز مریو کړی قدم روانه غشت بده خو پوه شو ډاډه شو چې زما دې پټې نه خبره وکړو کو زمری راغی لکه دا کورنۍ سپې چې بنده ته لکه ترنګي دقه سره راغی لکه ترنګي خو کې ودته ویږي ډاډه شو ګوره الله تنوي چې الله ما تعالی راوخایا اگر چې پکار دا چې الله نه سره سوالو کی دا سب لیکن سبب استعمالي زمریا قافله را نه روکه شوی د ما تخفل قافله را پیدا کا نو زمرو ته قافله معلومه اسینګه د دې دا په زمانه چې دا سائلی کنه نو دې ته پدې پته لګي چې کم ځای ساروي دي او په قافله کې ساروي خامخای کار پدې د زمری بس پیمه وای 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 نو پدې سپېمو پدې سوم الله پاک دوی ته خای کې دغه ساروي د ښکار ساده طرف ترې نو دې پسې ذکر دیو نو چې دی وته وای قافله کم ده قافله کې ساروي به ساروي خو دې پسوم معلومه نو یو خبر په سپېمه والي او ناګان روان شو او حضرت سفینه وی راته خپل خو د جنازه را پسې به مخکره د پسې به مخکره ور پسې چې کله دولار راځي نو دې په یو لار دې ور پسې او چې کله ستړي شمه نو کینم دې مرا تکینی چې د پاسم دې روان شي یو ځای ته ورسولم نو ال تکي لار را تسیدا کړه نو د لارې په غاړه دې ودرې ده او ماته داسې خپواله چې داسې ځا نو چې لګ مخ کې رالم نو خپل قافلې سره ملاو شوم نو راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الو دا الله رسول دغه چل شوی ګور خپل وسره خپل سبب استعماله بس او چې دنه مکمل لا پورا شوا اسباب کار پریری ما تاسو ته چې په سبب کار نه کیږي بیا ما نتیجه لا چا پلاس کړه ډاکټران هم دغه څه وي بابا وی بس د بچي په پلار د نور علاج نشتا بس نور د خدای نه غواړي بس که خدای والا مقرر کړي هو ټیک بشي یعنی زموږ په کتابونو کې د جون خطا خدای نه غواړي بیا په الله باور اسباب کار پریری بیا بالکل په الله باور یعنی اسباب به استعمال کې او دعا به سره وکي چې الله زما دغه وسو غوړي دا سبب مال کار نشي کولی تر څو چې تا په کې طاقت نه خو ده الله طاقت دارو بخوري باباجي بدمو وي چې نه جوړ شي درې کار کوي یا علاج کوي سنت ده ډاکټر لږه حکیم لږه طبيب لږه علاج دویم دمونم ثابت دي دا یو بل سبب دی ګوره دا دویم سبب رسول الله مبارک په خپل نو سو چولې دي دمونه دا مچاو او دریم صدقه او خیراتم کاوه الصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار نبی علیہ السلام فرمایي څنګه چې اوبه او اور واچي اور وجني دا قرنګ صدقه د خدای غضب ختمي نو صدقه مورکا درې کارا کاوه
موږ نه ورکو صدقې مدقې نه ورکو 100 روپے صدقه نه ورکو ډاکټر له 100 روپے فیس ورکو مسکین فقیر لا یو دوه وړه روټه نه ورکو زیات نه 50 روپو روټه یا 100 روپو روټه او چې ډاکټر ته 200 روپو دارو لیکي بیا له صدقه کوي ښا دمم کوي د مریض د پاره دم اره میاشت چې خلک ګوري میاش کار شوا نو د الله لوی قدرت د انسان د ذهن ترازی ګور الله څومره لوی ذات دی دا میاشت روانه کړی دا یسالونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج الله پخپل وای چې دا میاشت ولا کېدل او غټه کېدل دا ما دله مقرر کړی چې خلک خپل وختونه به معلوم کړي او بالخصوص د حج وختونه به معلوم کړي پتہ ولګی دا میاش را کوټه کېدل او ولا کېدل دا زمون تاریخ د پر الله کوي د میاش دو دروازو د معلومتیا د پر الله کوي نن لومبیر وزدا الکدن خو میاش پورا ده سوار لسمه ده نن خو بیا بل طرف ته فکمی شوا نو پینځل لسمه او شپاله سمه شوا نو دا میاش دې ته مونږ مسلمان به دې ته ګوري او هو خدای څومره لوی قادر ذات دی وګوره کنه میاشتا کله رانا کم شي او کله زیات شي کله دې بل طرف ته وړ شي او کله دې بل طرف ته وړ شي کله د اسمان په مینس کې د شپې په 12 بجې ښکاری او کله د شپې په 12 بجې د اسمان په غاړه کې ښکاری نو زمونږ د اسلامي تاریخ تعلق د الله عظیم قدرت مونږ ته ښکارا کوي او دا به معلومیږي د میاشتو نه وای میاشتو ته وګورئ چې هر وخت د هر میاشت په اخر کې میاشت ګوره په مینس کې میاشت ګوره الکه نن خو دیار لسمه ده نن خو سوار لسمه ده اسلامي میاشت نن خو پنځل لسمه ده د ایام بیز وای په عربی کې دا درې روزه دا رسول الله مبارک مخ کې نیولې فرض وای اوس دا درې روزه د میاشت دیار لسمه سوار لسمه پنځل لسمه فرض نری خو مستحب دی نو دا درې روزه چې دني سه د اسلامي میاشت په دیار لسمه او سوار لسمه پنځل لسمه دا به د میاشت نه معلومه دا انګریزي تاریخ نه دی دا به میاشت ګوره میاشت خطلې دا او په سویم تاریخ الکه جمعه پښپا حساب لگاوا دیار لسمه کله راځي سوار لسمه کله راځي پنځل لسمه کله راځي نو ګوره اسلامي تاریخ سره زمون تعلق دی الله دا نه و چې د جنوري یا د فروری په پلان کې تاریخ روزه نیسا الله وی د اسلامي میاشت چې میاشت راخاره چې موږ ته اسلامي وایو دیار لسمه سوار لسمه دا روزه نیسا رب العالمین فرمایي رسول الله مبارک بکلا دا هر میاشت په اول کې درې نیولې او دا اخر میاشت په اخر کې به دا هر میاشت په اخر کې به درې نیولې نو ګوره اسلام چې وته هجری میاشت وایو دغه ته مراد دي میاش براو خطا نو لومبه دوی مدرې مبه روجکلا او چې میاش په کله په ختمې دو شو نو اخیری به لومبه به کمنی ولا خالی اتوار او ګل دار میاش دی لومبه او د میاش د اخر کې نه چهارشنبه او زیارت او جمعه خو به نه ولا نو د اختیر روزه په کال کې پوره شي گویا کې زمون د دې میاشتو د اسلامي میاشت مونږ ورته وایو د دې تعلق د میاشت د لیدو سره دی د میاشت راخته دو سره دی د میاشت پریوته دو سره دی او د دینه د رب العالمین لوی قدرت معلومیږي کافرانو بس چل کاو کافرانو دې کې سلور میاشت دی عزت میاشت دی د احترام میاشت دی دې کې به کافرانو هم یو بل سره جنگ نکاو سلور کمی دی منها 4 حرم یاو د ذی قعده مونږ ته میانه وایو درکوټ اختر نه پس چې کوم میاش راځي یو ذل حجه مونږ د لوی اختر میاش ورته وای اوس ته تیر شو یو محرم دا اوس تی روانه ده عاشورا درې متوالیات دا پر لپسید او یو بلدا هغه ته رجب وای هغه د روزې نه یو میاش مخ کېده د روزې نه مخ کې شعبان راځي شعبان نه مخ کې رجب راځي هغه ته زمون پښتانه د زبرګي میاش وای نو درې دا یو دا سلور الله وی دا الله رسول وی دا د عزت او د احترام روزي د مکه کافرانو او د دنیا کافرو بم دې ورځو ته میاشتو ته سلور وتا د عزت په نظر قتل منسل الاسلا اسلنا دی بدنې زونه اوس پنه وسته لرګي به پرې خودن او دغه شونه به هغه اوس پنه وسته تش لرګي به پرې خودن او توری به پته کو کې بند کړي او لره به اویزان دکړي ولې دې کې به جنگ نه کاو
که د پلار قاتل بچاله د کور مخې ته په مخه ورغې نو غږ به یې نه کو یاره وایي دا د عزت میاشتې دي که نه دا د احترام میاشتې دي دا د برکت میاشتې دي نو غشو نه به اوسپنې وویستې دا نیزو نه ولې هسې نه چا سره جنګ جوړ شي د پلار دشمن مخې له راشي او جوش کې راشم او په نیزه او په غشي په توره ورشم او د دې میاشتو بېعزتي رانه ونه شي سړی پې ونه وه په دې غشو سړی ونلم دونه به هغوی د دې میاشتو قدر کو چې هغه مکمل به یې اوسپنې وویستې که چې جوش کې رالم تویش کې رالم او کور ته لاړم نیزه مې واخېسته تش لرګی به او توره به په تیږې کې بندی د لاس نه به مې اوچتی او غشو کې به هغه اوسپنې ني نو په تشو لرګي خو څوک په چا غزار نه کوي د دې میاشتو به یې دونه قدر او عزت پکو جنګ به یې نه کو که جنګونه به شروع مو او دا میاشت به راله جنګ ختم جګړې ختم بس لیکن هغوی به یو ظلم کو د ځانه به یې زیاتې کمې کو نصیب ورته وایي جنگ به شروع مثلا د دوی او د زبرګې میاشت به راله رجب لکه یو سړی اعلان وکړي لکه جمعې روز به پکې دی هفته کې ني دا خالی شو یا به جنگ شروع او دا محرم میاشت به جنگ ته به ضرورت راغی میاشت به د محرم وه هلکه سخت کال به محرم نی خواه دا به د ځانه کمې زیاتې کو په کم کال چې د دواړو جهانو مبارک سردار اخیری حج کړی دی حجة الوداع د فرضیت نه پسې دغه یو حج دی نو د عرفات په میدان کې او د مینا په میدان کې اعلان وکړ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض الله چې په کومه ځمکه اسمان پیدا کړی دي نور اوس په مې پیدا کړی دي او زمانه په کوم ترتیب روانه وه هغې ته الله واپس کړی ده مشرکانو چې پکې کمې میاشتې د خپل مقصد دپاره زیاتې کمې کړې دي ختم منها اربعة حرم سلور پکې امقصې د احترام میاشتې دي چې کافرو قدر کو مونږ به هم قدر کو دې سلورو میاشتو کې مونږ به څه کوو مونږ خلک وایي لکه د محرم میاشت ده وعده پکې مه کوه ګناه ده اوهو ولې ګناه ده کویدن پکې مه کوه ګناه ده کور ته به نوې کډه نه وړې خدای دا ګناه ستا لاس کې ده که پیغمبر لاس کې ده اوس ګناه به زه خو په عقل نه معلومومه ګناه به ما ته رسول الله مبارک ښیي ګناه به ما ته رب العالمین ښیي الله و رسول به وایي دې شي کې ګناه ده او دې کې نه چې هغه وایي دا شي کې ګناه نشته بس زه به نه کوم هغه کار او چې دې کې ګناه ده زه به نه کوم نو د ګناه تصور په عقل نه معلومیږي د ګناه سوچ او د نیکۍ سوچ دا به ما ته څوک ښیي د دواړو جهانو مبارک سردار به راته ښیي هغه خو دې کې کور جوړولم سه هر څه پکې ټیک تا هغه یو شی پکې انکار کوي دا باندې یو شی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا دولس میاشتې دي منها 4 حرم اسوي غسلور میاشتو لا قرآن کې سوي هغې باندې عمل کو ګناه به ما ته قرآن خی الله به خی رسول به خی هغې سوي فلا تظلموا فيهن انفسهن فزان پکې ظلم مکوئ گناہ مکوئ جمعات د عزت ځای دی سمانا شو د عزت ځای دی ډوډۍ پکې وخوره نه دا د جمعات بې عزتي را معتکف پکې خوري چې بل څوک به نه خوري جمعات د عزت ځای دی کې به نو ګپ شپ پکې ولګو د عزت ځای دی که نه کې به نو لړو به پکې وکړو که نه د عزت ځای دی که نه کې به نو او خپلې ګپې شپې به ولګو د خدای رحمت به نازل شي دا د جمعات عزت دی که بې عزتي ده بې عزتي ده دا خو تا بې عزتي وکړه د جمعات د جمعات عزت دا دی چې ګناه مه کوه د جمعات عزت دا دی چې د آدابو خیال وساته نو الله وی د دې څلورو میاشتو عزت دا دی چې تا لا تظلموا فیهن انفسهم اکم په ځان به ظلم نه کوئ ګناه په ځان ظلم دی ولې د خدای عذاب ته ځان مخکې کول دی د قبر عذاب ته ځان مخکې کول دی د ځنکدن سختې ته ځان مخکې کول دي د قیامت د ورځې سختو ته ځان مخکې کول دي الله وایي د دې څلورو میاشتو عزت دا دی چې ګناه پکې مه کوه موږ څه کوو د موږ وایو د څلورو میاشتو عزت دا دی چې نیکي پکې مه کوه واده نیکي ده کویدن نیکي ده ښکلې جامې اغوستل نیکي ده خسته پټکې وال نیکي ده کور ته ننوتل نیکي ده میلمنو سره خوشحالي کول نیکی ده نو موږ نیکی نه کوو الله څه وایي
گناہ پکې مکو موږ څه کوو نیکی پکې مکو خدای پاکا شیطان دې عقل کې موږ ساتو معنی ډېر خلک تاسو کې د میاشت کې د محرم میاشت کې یوازې محرم خو نه ده درې وسره نورې او صحابه دا غي نمخ کې د میاشتې وي د عزت هم وي د قدر هم وي قران او سنت کې دي په اسلامي تاریخ شروع نه و دا عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ کې هغه میټینګ راوخته وی اسلامي تاریخ شروع کو چا د رسول الله مبارک د پیدایش نه به شروع نه دا خو عیسایان چر بیا مشابهت راځي چا د نبی علیہ السلام وفات نه به شروع کو نه دا خو د انسان د یو پټې د سوچ او د غم میاشت دا سم نه ربیع الاول فیصله پدې وکړه چې د هغه میاشت نه به شروع کو چې کومه میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه هجرت شروع کړي د هجرت توجنا د الله د پاره خدای پرې خو دې په مکه کې خدای پاتې شو داسې تلاړه بچی پاتې شو داسې تلاړه جیداد پاتې شو داسې تلاړه ډک کورونه صحابونه پاتې شو ډک کټونه بسترې تاونه هغه زمانه کې مشکونه میچنه د اولو سامان چې مدینه ته نشوړي ډک کورونه ته پاتې شو د الله د رضا لپاره د مکې نه مدینه ته هجرت دا قرباني د چا د برکت ده د هجرت د برکت بچی پاتې شو بچي زه چې زو مدینه ته هجرت کو بابا مون خو نه زو پاتې بابا مدینه ته مسلمان امرا سره ځه نه بځي لاړم سلام علیکم رور پاتې چانه پلار پاتې چانه مور پاتې چانه رونه خويندې پاتې چانه بچی خواږه پاتې چانه خزه پاتې ډک کورونه قوم پاتې کله پاتې وطن پاتې جیدات پاتې اسونه ارس پاتې الله درزا ده پر الله وطن پر خودل ډیر ګران کار انتهایی کار خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کوي الله په حکم یې کوي حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې د غار ثور نه ووتو رسول الله مبارک بار بار مکې ته کته شاشاته به کته او بیا سوي مکې ته والله انك لخير ارض الله واحب البلاد الي والله انك لخير ارض الله زما دي قسم ده الله په ذاتي چې پټولو زمکو کې ست د ټولو نه غرض مکه واحبك الي ما تدير زياده خوخه واحب البلاد الي واحب البلاد الي پټولو خانونو کې زما ډیره زیاته خوخه شاشه تبکتل او سترګو کې بوخ کې روانه شاشه ته ګوري مکه تا کله دې کنه وطن دې 53 کاله پکې تیر کړ دیار لس کاله د پیغمبري زمانہ پکې تیر بیت الله دې پکې سید حجر اسود دې پکې صفا او مروه دې پکې زمزم دې مقام ابراهیم دې پکې میزاب رحمت دې پکې او هغه زمکه ده چې یو لفظلی زره پیغمبران ولا راغلي او هغه زمکه ده چې الله په ابراهیم او په اسماعیل علیهم السلام آباد کړي نو رسول الله مبارک زی او شاشه ته ګوري نو بیا یو غونډه ته وخته ما حبک الی اوه سمخوخه بار بار شاته ګوري اوه خپل وطن ډیر خوږ دی بیا ما کړي راخواګه بیت الله پاتې دی بیا بر اعظم که بنر اعظم او چې ته نو د بیت الله چابیان عثمان سره وی ابن طلحه غیر شپې ورغه عثمانه هجرت نه وسوره د مخ کې ځان لیکه دروازه وډبوله عثمانه یو درخواست ز دی وطن نه بس باقی وزما دا قوم مې نه پرې تا ته یو خبره کوم زما یو خبره ومن ما سره صدا سے ټیم لاړ شي چې سوکني چابي د بیت الله تا سره د کعبه مبارکه ما ته کولاو کا لګدن ورننه وزم یو دوه رکعات پکې بیا پته نشته چې براشم او کبرالش بیا معلومات نشته چې د کور ته بیا وګورم او کبو نه ګورم او کوردن نشم او کبوردن نشم او ورته سوي وېدا چابي
نه در کوم، دا ارمان دې نه پورا کوم، دا خپل کار کوه. رسول الله مبارک وجلل خدای دا وخت په ما تیر شو او بیا ورته فرمایي وی عثمان یو ټکی واوره، یو وخت براشي دته به اشاره کوم چې راشه نو را منډې به وي او دته به مروړه چابي او وروړې به او بیا به دا دروازه ماته الله کوله وي. یو وخت براشي مکو زاوی خپل وطن کې د ځاسې سپکې خبرې وکړي زه نشته دونه غټې غټې دعوې کې. یو وخت دا وخت چې دې جاړي ضرور کې خپل وطن پرې ښودل څه اسانه خبره نه، ډېر ګران کار دی. او بیا بیت الله غوندې وطن پرې ښودل چې دا وی جړل او حضرت ابوبکر وی بار بار ګوره او روان دی او شاته ګوره، ډېر میړه خپه شو. خو رسول الله مبارک مخکې څه نشم ویلی چې ډېر د مظلومیت ژوند دی وخت کې او ډېر سخت وخت دی او حضور پاک څومره پریشان دی، څومره خفه دی. نن به کائنات څومره خفه وي د پیغمبر مبارک په خفګان. افسوس حضرت جبریل علیہ السلام راغی او د قرآن شریف آیتونه نازل کړل. فکر مکوه، فکر اونکه والذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. هغه ذات چې تعالی قرآن درکړی دی، د قرآن احکامات یې درکړي دي، دې له به د خدای راولي. دروازه کولاو کړه، دننه پکې عبادت خپل وکړو. الله اډر کوي چې امانت خپل کس ته واپس کا. دی وخت کس کافر دی، کافر خو د بیت الله چابي وسره د مخکې نه را روانه ده. الله وی واپس کړه چابي خپل کس ته چا سره وه. عثمان یې راوغوښته راشه عثمانه ما خو دنه واغشته خو الله دله واپس درکوي او زه دا چابي والا دا به تر قیامته پورې ستا پس نسب او پس خاندان کې به بل چا سره نه یم، تا سره به. دو خبرې ورته واورولې، یو دا چابي به تا خاندان کې چلېږي قیامته پورې، بلې ورته یو بله پیشنګویي وکړله چې تاله به خدای نسب درکوي. چې نسب کې چالو وي خو نسب باندې نه ختمېږي که نه، زامن بدی خدو سره خو چابي نی اشاره ورکړه چې بچی بنی می، نوسی بنی می، کالوسی بنی نی، قیامته پورې باندې نسب می. د چابي د برکت اوس تاسو ته اندازه وشو چې هجرت څومره ګران کار، څومره سخت شی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا فیصله وکړه صحابه ته وروله چې زما خدا تجویز دی چې هجرت هغه شی دی چې صحابه ډېره غټه قرباني ورکړې ده. خود رسول الله مبارک غټه قرباني ورکړه او د هجرت د برکت نه الله مسلمان له کامیابی ورکړې ده. تاریخ باغې نه مقرر. نو د پیغمبر مبارک هجرت خو په ربیع الاول کې شوی دی، خو د هجرت ابتدا او شروع د محرم نه شوی. ځکه ذوالحجه د لوی اختر میاشت کې د مکې د مدینې انصار رسول الله مبارک له دعوت ورکړ، وی راځه مدینې ته. نو نبی علیہ السلام صحابه د محرم په میاشت کې روان کړل زې مدینې ته. نو شروع یې ټیک ده د ذوالحجې په آخر کې بعض صحابه تللی دي، خو چونکې محرم د اشهر حرم یو مستقله میاشت د نیمې نه شروع نه کوله، د نیمې نه نو د محرم نه شروع کړ. اسلامي تاریخ څونه برکتي شو، زموږ اسلامي تاریخ میاشت سره تعلق لري، د خدای لوی قدرت معلومیږي. زموږ اسلامي تاریخ د عزت ته میاشتو سره تعلق لري چې محرم دی، او زموږ د اسلامي تاریخ شروع د رسول الله مبارک هجرت ته اشاره ورکوي، هغې نه شروع شوي. بیا د محرم میاشت اسیم با برکت ته او د عظمت ته، خو دې کې یو ورځ د چې هغې ته عاشورې ورځ موږ وایو، د دې د لسمه ورځ د برکت ورځ، د عزت ورځ. او څنګه د عزت ورځ ده؟ ډېر غټ غټ کارونه په دا لسمه شوي او بالخصوص لسو پیغمبرانو ته رب العالمین په دې لسمه ورځ د دې عاشورې ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړې. الله ته د شپې جلا وکړه، سار چې په نور راوخته الله توبه قبوله کړه، دا وي د عاشورې ورځ. بیا کې د آدم علیه السلام او په حضرت حوا لومبی ورځ په ځمکه د عاشورې نه شروع شوې ده.
حضرت نوح علیہ السلام چې د خپل قوم سره کشته ته وخت او سیلاب راغی او باران ورسو شو او کافرانه غرق کړل، نو د جودي په غر باندې کشته ودرېده، هغه وی دا شوریر ورځ. الله پاک حکم وکړ زمکه توبه دې راکاږه، اسمان ته حکم وکړ او بده باندې کا، او کشته د جودي عراق او د ترک په منځ کې او غر دی پاغې د پاسه ودرېده، وی دام دا شوریر ورځ. خوشاله او دشمن هلاک شو، سیلاب بند شو، زمون په اطمینان راکوز شو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چې نمرود اور کې واچاو او اور کې و ډېره موده او اور خدای پاک سول کو ابراہیم علیہ السلام ته روغ صحیح سالم روت دی خو بربن ورچولیو او په اور کې وتا جبريل علیہ السلام د جنت نه کمیس ترې خمروړي ورته چولیو ا درې خمو جوړه کې د اور نه روت دام دا شوریر وز. حضرت موسی علیہ السلام چې په بحر قلزم باندې ورواوړل او داغه د سترګو ولوان دي، داغه دشمن د لکونو په تعداد کې خدای مردار کو او د خدای پاک بچ که سره د خپل قومه دام دا شوریر وز. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مدینه ته هجرت وکړ، د مدینه خلکو روزه نیوله دا شورې فرض. نو پیغمبر علیہ السلام به تاسو وی دا روزه ولې نیسه؟ نبی علیہ السلام بم نیولا، خدای نه معلومات غشتل. وی هذا یوم نجى الله فيها موسی، وی دا غرض چې الله موسی علیہ السلام د فرعون نه بچ کړي او دشمن یې داغه د سترګو دلوان دي غرق کړي دي. نو موږ د شکرې د وجنه په دې روزه نیسو. نو رسول الله مبارک صحابه ته نو موږ هم دا روزه، نو صحابه په مکه کې نیولا ورته یو مکه سي نشه بندوي ما. نو الله موسی علیہ السلام له نجات ورکړه د کافرنا او دشمن د سترګو مخ کې وته غرق کو اشورې روز. هغه چې دغه مې کوټې ته نه وزم دغه کې به عیسی علیہ السلام تاسو ما پسې راځي. نو فوج دا يهوديانو پولیس يهوديانو ورپسې سیډیان تلل او چې هغه جاسوس په کومه کوټه ورننوت بس هغه ته پته ولګېدله چې کې عیسی علیہ السلام دی، هغه ورننوتل. الله وسره سوکړ، الله عیسی علیہ السلام بر اسمان ته وخېجو، هغه جاسوس په شکل د عیسی او مقته راونیو اچھا وی ماسله نشه هغه ونیسه هغه وی په آرام کې نه هم تاغه کنه شکل داغو او الله پاک هغه اسمان ته وخېجو جمدې جاړ. دا زموږ عقیده چې په اسمان کې جمدې ناس او د قیامت نمخ کې به د دوه فرشتو په وزر ولاسونه خودي مناره شرق مشرقي د بیت المقدس باغی براکوزي او دجال به وجني او بیا به حکومت کوي په دې مقدس مکه به د عدل او د انصاف حکومتي او د رسول الله مبارک په دین بچلېږي او دا غي نه پس به وفات کیږي او د نبی علیہ السلام چې کوم دې دفن دي نو التکه د یو قبر دې پاتې پاغي کې به دفن کیږي. عیسی علیہ السلام براله قرآن شریف کې الله په خپل فرمایي دا د قرآن خبره زمون خو نه ده، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اجه کوم جاسوس او هغه تر مرګ پورې چې غوي د ګور فلان کې ما عیسی نه می پاګل تا تسوي خدای په خو شکل د عیسی علیہ السلام جوړ کړو بره پسولې کو او په لرګیو تلو او مړې کو. بیا چا وی لکه دې سړي خو چې غوال کې د عیسی نیما بیا د عیسی علیہ السلام مرګرو مو وي هغه خدای اسمان ته جوړل شکر د عیسی علیہ السلام دغه تل اسمان ته یا د عیسی علیہ السلام زموږ مرګري پکې څه شو یو لاس به دی فرشتي په وزر خو دی بل دبل او جرا کوشي نو د دې دا ساچ اخلي او د واپس د سړی سالي واپس روباسي چې څومره کافران د عیسی علیہ السلام دا سارا کاږي ځان ته په خپل مرداريږي دجال به منډي وای. عیسی علیہ السلام ورپسې وی بابلود نن اسرائیل کې یو علاقه د لود وته وای دا غي دروازې سره بیرالان دي کې په نزه به وای مردار به کې مړ به کې. نو عیسی علیہ السلام چې په کوم ورځ الله اسمان ته جوړم دا شوري روز الله پاک واپس جوړ کو چې په کوم ورځ خدای پاک جوړ کو دا شوري روز. یونس علیہ السلام د کب ګیره ته تللی کب ګیر کړی نه
او بیا فالتقمه الحوت وهو کظیم، کب گیر کړي او په دریاب کې چکرې ورکړي و، او دا کب په ګیره کې به رب العالمین یادم یونس علیہ السلام. اسمان کې فرشتي د عرش الله ته وی الله یو आवाज وو اورو کو ډیر د عاجز आवाज دی او ډیر د بے کسه او بے سوکه आवाज دی، لکه چا چې څوک د مړی نه نیولي، ډیر د لری زینه د आवाज راځي او ستا تسبیح وای، ستا تسبیح وای. الله وی دا زما پیغمبر یونس دی، ما دا کب ګیره کې گیر کړی او دی وخت کې کب د دریاب په ویخ کې د تورې خټې د پاسه پروت دی او ما ته ما تسبیح وای، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. او الله سوی لولا انك من المسبحین، لولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون. کدا تسبیح نه پکې بپروتو نو بس الله رحم یا الله معافی کا، نو الله کب ته حکم وکړ ای واپس راو ورځاو، نو کب د دریاب په غاړه ولټیک، نو چې په کومه د دریاب نه کب د ګیړې نه بار وته دا شورې ورځ. حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي، خو بعض وخت کې داسې معمولی غوندې غلطي شي ګناه نه، خو الله پاغیم خپه کیږي رانی سی. نو داؤد علیہ السلام ته یو پټه لګه زورنه ور کړی و، نو هغه به خدای ته جړل، دومره جړلیو الله ته دومره چې په کم قالین باندې په کم ځای کې به سجده کوله، نو چې هغه اوچت کړه هغه نه لاندې غیا راخته دی، دومره جړا کړي. نو الله وتا حکم نازل کړي ستا توبه قبول ده، نو په کوم ورځ چې الله داغه توبه قبول کړه امدا شورې ورځ